خوند والا یا مزه والا خدای خو تا ته دې دپاره چې ځان ته دې نږدې کړي که بیا ته د خدای نږدېوالی په دې ګڼې چې بای جنت کې به خدای پاک دا هر څه ماته راکوي نو دا خو ته خدای ځان نه لرې کې دا خبره ده دلته کې غني خان مونږ ته الهیت ښیي چېرې ته د الله سره معامله کوې مثال په طور زما د شرف افضل مروت صاحب سره مینه ده نو آیا د ده شهرت د وجې نه ده د ده د عهدې د وجې نه ده د صلاحیت د وجې نه که نه زما ورسره بغیر د دې نه خو شرف افضل مروت صاحب په هره درجه یې نو زما ورسره مینه ده مونږ لکه زمونږ د علماو یا د مولانو صاحبانو د الله سره چې کوم معامله ده نو پر الهیت نه ده هغه په اغراضو باندې ده لکه غني خان وایي چې ساقي سترګو کې مسکې شه بیا د خیال کې خپې وزرې په ټول مست مست راغله سرې پاپې د کونترې ستا اووه واړه جنته ستا اووه واړه جنته د دې یو د ناز بسرې ستا څلوېښت زره کتابه د دې دوه خوږې خبرې او ستا وادي اوږدې د هورو دلته سرې شونډې شکرې ستا له کره ژوندون درکړم دا راکېش دي ملګری نو وې ماشوم دی چې جنت پرېږدم ستا د سور دوزخ دی یارې جانانه میخانه درکړم جانانه میخانه درکړم واخلم ستا کندې کپرې وی ملا تا سکلی نه دي نرۍ سرې شونډې کاپرې ستا په غېږ کې ناستې نه دي د کالو ډکې کونترې نو وې راشه راشه لیونی نو راشه لیونیه جام اوچت کړه مسلمان شه درندانو په مذهب شو جنتی په دې جهان شه نو ګوره د دې کې غني خان دا وایي چې ستا بیان ستا نظریه یا ستا سوچ د دې خدای سره د مینې عوام ته یا ولس ته په دې ورکې چې کله جنت ته لاړ شي نو هلته به اوري خوندونه به وي مزې به وي نو که آیا د خدای سره ستا مینه د دې څیزونو په بدل کې ده نو دا خو ته خدای ځان نه لرې کې دغسې خبره ده خدای سره مینه نه شوه خدای سره ولې چې ستا یو وجود دی په دې جهان کې او یو دی روح ته روح ته خو د دې څیزونو خوندونو د جنس د مزو ضرورت نشته او هلته خو چې کوم شی ستا ځي خو ستا روح ده او نه پکې نر دی او نه پکې ښځه ده نو لہذا دا سوچ ولس ته وړاندې کول چې بھائی خدای مینه چې کوم ده هغې په بدل کې به نو دا خو ته د خدای ذات چې کوم ده هغې باندې ترجیح ورکې دنیاوي مزو ته او خوندونو ته نو په دې خو ته خدای ځان نه لرې کې خدای خو ځان ته نږدې کې خو نه کوي نو غني خان سوچ غني خان فلسفه ما واړ عمر ډېره مینه ورسره کړې ده او واړ عمر ما په ژوند کې چې کوم دی د ټکر سندرې ما سردار علي ټکر صاحب چې کوم دی خدای دې ورله ډېر ژوند ورکړي خو ما د هغه سندرې د ماشوموالي نه چې کوم دی هغه به ما اورېدې ما ته ډېرې غزلې د غني خان یادې دي روبایانې او غني خان په فلسفې باندې غني خان په سوچ باندې د ده په ژوند باندې او ما دا هم احساس دی چې ما غني خان په خپله لیدلی هم و ما غني خان ما دا هلته په صدر کې یو هوټل و اوس ړنګ شوی دی پېښور کې نو هغه ډینز هوټل باندې ګرینز هوټل باندې یادېده نو هغه ګرین هوټل کې چې کوم دی یو ورځ یو ادبي یو کتاب هغه و رونمایي وه نو هغې ته چې کوم دی زه تللی وم صرف د غني خان کتوله زه په هغه ټایم کې یونیورسټۍ کې فرست پریویس ایئر سټوډنټ وم نو هغه ما وکته په هغه ټیم کې دی ضعیف و او کرسۍ باندې راغی کرسۍ باندې یې راوړو نو هغه مازدیګر ټیم اوس هم ما ته داسې ښکارېږي لکه هغې بیا چې کوم دی د غني خان نه ما چونکې سردار علي ټکر صاحب ته به کېدای شي یادوي او که نه خو سردار علي ټکر او ما یعنی دی راغلی و انجینرینګ نه بعد ده لا کړې ده نو موږ سره په کلاس کې ناست وو او زه ټکر صاحب ما خیال دی چې اوس امریکا کې دی زړه مې ډېر غواړي ما سردار علي ټکر صاحب ډېر پروګرامونو ته به زه تلم صرف چې د ده اواز مې اورېدلی
نن وخت کې هم چې کله مې طبیعت ډېر خرابي نو د غني خان چاربې ته یا روبې یې ولګو او ټکر په اواز کې اورم ما دا خلک چې کوم ما سره په ګاډو کې ګرځي که فیملی که یار دوستي هغه وایي چې یاره د ټکر نه علاوه او غني خان نه علاوه بل څوک شته او که نشته نو کله کله نن سبا دا یو خېشګي صاحب راغلی دی فیاض خېشګي ډېر مزدار سندرغاړی دی خو د غني خان چې کوم دی الله دې ورته جنتونه ورکړي د دغه پښتون قوم ته د آینه ایښې وه او هغې ته یې ښیلو چې یاره او ګوره هغه ټیم کې چې کوم وخت کې دی ځوان و یا دی شعور کې و یا د خبره یا د شاعري چې کومه ده او ولس ته رسېدلی نو په هغه ټایم کې دی په خپل فکر کې او په خپل سوچ کې دوره پوخته و چې کوم خبرې نن هم لا خلکو ته پته نشته او بېشماره پښتنو ته خو دا پته هم نشته چې د غني خان فلسفه څه ده او مطلب دا د په یونیورسټۍ ټایم کې مو به اورېدل چا به پیسه تهمت لګولو چا به پیسه تهمت لګولو که پښتانه د دې نه خبر شول چې د غني خان د ستا او د دې مولا نه ډېر غټ مسلمان دی ډېر لوی عالم و دی او عالم علمیت بل دا وایي یو خدا نه و که نه چې دی صرف شاعر و د به چې کوم دی مجسمې جوړولې مصور و سټیچوز به یې جوړول بل د ډېر زیات سفرونه کړي وو ډېر دنیا کې لکه پیرس ته تللی و لندن کې ډېر ټیم تېر کړی و او په ځوانۍ کې ډېر ښکلی لوی دنګ شانسې سړی پاتې دی زمونږ غني خان دې ته الله رسېدی شو په بهرحال زما یو آیډیل پاتې شوی دی ماشوموالي نه مړ به سو خو دا غني خان او دې ټکر دی سهار نه به ونه وځو ډېره مننه الله نه قدر کوي مروان صاحب زما کتاب را روان دی کېدای شي را روانه میاشت کې دغه شي نو د هغې د مخکتنې لپاره تاسو ته بلنه درکوم چې کوار ځای به تاسو به راځئ کوم ځای کې وایي کېدای شي پېښور کې باچا خان مرکز کې کېدای شي راتلی شي هلته ولې نشم درتلی ما چا سره څه بدي خو نه ده مونږ خو دا هندي چې څومره مشران دي ګوره باچا خان ولي خان هغې هغه دغه سیاستیان یې زمونږ خاورې پیدا کړي دي نو زه خو د دوی ډېر مدعا یم او زه د دوی کوم خدمات دي د پښتون قوم دپاره ګوره ولي خان هغه ټیم کومې خبرې د پښتنو دپاره کړي دي نن وخت هم دا ثابتوي چې د ده سړي د زړه نه دا خبرې کړې وې زمونږ د کام باندې په پښتون په نقصان باندې چې کوم دی ګوډ و هغه ټیم د دا چغې سورې نارې به یې کولې چې یاره د پښتون د ډېر په غلطه ورچولی دی د افغان جنګ باندې چې کوم دی او نن وخت کې هم 40 کالونه زیات ټیم وشو افغانستان اوس هم تراړه دی سوځي لګیا ده مړ ګوټ پکې روان دي او د دې خبرو نه هغه ټیم ولي خان منې کړي او لا هم دا خبره بندیز نه ده راغلی بله ورځ حکومت وایي چې موږ افغانیان وباسو 17 لاک افغانیان 17 لاک نه دي 40 لکو نه زیات افغانیان دي او د افغانیانو ایستل داسې دي لکه دا ته پوښتنه ولې چې زه خپله افغان یم او ولې وباسي پیدا شوي دلته دي لوی شوي دلته دي کاروبارونه دي کورونه دي اوس اچانک ته دا فیصله کوي مخکې د اشرف غني حکومت سره ورانه وه اوس ته چې کوم دی دا موجوده چې کوم طالبانو حکومت دی بې خوشحالې دی او نارې دې کولې چې بهی دا زما کامیابي ده اوس نه نورې سره هم ته ورانوي په دې باندې او د دې نقصان او د دې زور به موږ نه وځي د خیبر پښتونخوا نه به وځي یا بلوچستان سره چمن یا کوم باډر علاقې پرتې دي هغه به ریاکشن راځي او چې کوم دی ورانکاري به زموږ په وطن کې کېږي بهرحال ستا ډېره مننه زه به ستا کتاب رونمایي ته درته الله قدر وکړي عزتمن شي